سوات په علاقه جامبیل د جنکو های سکول کې د KKK تنظیم له طرفه فری میډیکل کیمپ لګیدلی و چې پکې په سوونو زنانو نارینو او ماشومانو ته فری دوايانې ورکړې شوې. په دې موقع د جامبیل ملګري شاه خالد پاسون سره د خبرو ترو پوښ وی. په جامبیل د مضافاتو د کوراټې نه د شګۍ نه د کاریډې نه د چینار نه د کچکوړ نه د کلي ډېر مستحق مریضان دل چې ډېر جزانان هغو ته ډېر ښه علاج ته هغو شو، هغو ته دوايانې میلاو شوې او دلته ډېر ښه ډاکټران راغلي، سکن ډاکټران، سایکایټري ډاکټران، چیسټ سپیشلیسټو، دلته لیبارټري ورسره هم ده او ګایني ډاکټران راغلي، لیډیز ډاکټران راغلي او د مریضانو ډېر ښه تشخیص وشو او دوايانې هم میلاو شوې. زه د خپل طرف نه او د جامبیل د طرف نه د KKK کاروان او د دې ډاکټرانو عملې ته ډېر زیات دلته کې په خیرالی وایو. دلته کې دې راغلي دي د خپل وخت ویستی دی، د اتوار ورځ ده چونکې د چوټۍ ورځ ده، دې راغلي دي هغه چوټۍ په ورځ باندې دلته کې پری میډیکل کیمپ یې لګولی دی. په دې کیمپ کې زموږ سره مختلف قسم ډاکټران دي، ښه په صحیح طریقې سره ښکلی علاج روان دی. په دې کې زموږ سره سکن والا ډاکټر دی، سایکاټري والا دی، په دې کې زموږ سره میډیکل سپیشلیسټ دی، په دې کې زموږ سره ګایني هم ده او بله غټه خبره ده چې په دې کې زموږ سره دې پری لیب لګولی دی، پای کې مختلف قسم ټسټونه کېږي، د شوګر وغیره ډېر ټسټونه کېږي او ډېر زیاتې دوايانې هم دي راوړي دلته کې چې بالکل فری خلکو له ورکوي. ډېر زیاته شکریه دې ادا کوو. په دې میډیکل کیمپ کې شپږ ډاکټرانو ابرار خان، ذاکر علیم، جواد خان، طاهر خان، شفیق خان او لیډیز ډاکټرې هم حصه اخیستې وه. کیمپ د سحر 8 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې بېلاناغه جاري و او د ډېرو مستحقینو ټیسټونه او علاجونه پکې په ښه طریقې سره سرته ورسېدل. KKK والے یو ډېر ښه کیمپ ارینج کړی دی، میډیکل فری کیمپ. د هغې سره سره زوی دا خبره ډېر زیات اپریشیټ کوم چې دې سره ډېر ښه ډاکټرز راغلي دي، سایکالوجي سایکاټریسټ راغلي دي، د هغې سره سره ګایني والا دي، سکن سپیشلیسټ دي او داسې ما ډېر زیات کیمپس لیدلي دي چې کومې کې دوی کیمپینګ کړی دی، دلته کې راغلي دي، فری میډیکل کیمپ ارینج شوی دی او په هغې کې صرف ډاکټرانو چیک اپ کړی دی. د هغې سره سره میډیسن یا موږ څه داسې دغه نه دی لیدلی. KKK زه ډېر زیات اپریشیټ کوم چې دوی دلته کې لیب فیسیلیټي هم راوړه، د هغې سره سره چې دی نو دوی ډاکټر سره سره دوی میډیسن هم مهیا کړو. په پری میډیکل کیمپ کې د ښو او تکړه ډاکټرانو معاینې، د نور کلینیکل لیبارټرۍ منل شوي ټیسټونه او د معیاري کمپنیانو دوايانې د علاقې ناروغه غریبانانو خلکو ته ورکول او په هره سخته کې د علاقې خلکو ته ځان رسول د KKK د تنظیم میشن دی. مخکې چې هم زمونږ داسې کیمپ یا داسې کم خلک چې یاره لاسې رسي نو د دې خلکو او د دې KKK کاروان سره لاس وکړئ، که هغه په اودیات په شکل کې، که نغدي، که هر طریقې نو هغه ستاسو هغه امانت دې خلکو ته رسي او تاسو ته اندازه نشته خو موږ ته د دې پیشنټس د مخ نه پته لګي چې یاره هغو ته څه میلاو شي یا د هغو دغه وشي نو د دې اجر به تاسو له خدای درکوي او موږ هم چې څونه کېږي د بعضې نیمکاري هغه به د سلالچ او د دې نه بهر وي هغه به موږ د خدای د رضا دپاره کوو. په کومه جذبه چې دا هلکان لګیا دي نو یقین وکړئ چې دې ته سړی وګوري نو موږ چې اوس هم څه کوو دا کم دي، نور به هم کوو انشاءالله مخکې. په ټول ملک کې په دویم ځل د کرونا مرض د خورېدو له وجې نه په میډیکل کیمپ کې د خلکو علاج سره سره د کرونا نه د بچ کېدو لپاره خصوصي کمپین هم چلیدو چې د کرونا علامات څه وي او د دې نه د بچ کېدو لپاره څه کول پکار وي. سیکنډلی زه به دا وایم چې موږ دلته یو کم پیشنټ چې راغلي دي هغو کې موږ کورونا اویرنس یو کمپین هم وکړو، هغو موږ اویر کړو د ساین سمټمز نه، له دې د کمپلیکیشنز نه او لکه چې کله تاسو دا ساین سمټمز راځي تاسو به څه چل کوئ، څنګه به تاسو ته پته لګي چې دا داسې شی دی، څه ټایم به تاسو ځان ټسټ له رسوئ، ایسولیشن طریقه یې ورته وښوه، د ماشومانو د ایسولیشن د ځان نه به جدا کوئ. هغه پیشنټ چې چاته کوماربیډیټي مطلب د مخکې نه هایپرټنشن ډایبیټک استم وایي هغې مریضانو له زیات د حفاظت کوشش پکار ده نو هغه هم موږ ویل کاونسل کړو. نو زه د KKK تنظیم د سمټ ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغو موږ له داسې موقع راکړي چې موږ راشو او چېرته د غریب سړي مدد وکړو او KKK تنظیم یو ډېر ښه کار شروع کړی دی، ډېر بهترین ډېر سیټسفاید کار شروع کړی دی. انشاءالله موږ به ورسره اوږه په اوږه په هر ځای کې روان یو. په دې میډیکل کیمپ کې د علاقې خلکو د تنظیم د ملګرو سره ډېر په مړانه ملاتړ وکړو او چا چې په دې کیمپ کې څه قسمه مرسته کړې وه د KKK تنظیم ملګري محمد عالم د هغوی شکریه ادا کړه. او دې کې چې څومره ملګرو زموږ سره ملګرتیا کړې ده په هغې کې میډیسن کلیکشن دی، احسان آزاد میډیسن والا، حبیب میډیسن والا، امیر بایی ګوګدرې والا او نوید دغه کزن، امیر رحمان صاحب، ایاز باچا، اختر علي صاحب، ظهور خان، شیل پمپ کم چې د فرین خان په لاس باندې ډېر زیات میډیسن موږ ته راکړي دي. یقیني زه نومونه نشم شمارلی
خو زه د ټولو مشکور یم او کې دې ټولو ملګرو ته سلام پیش کوي چې انشاءالله دا قسمه اکټیویټیز دا به جاری او دا به زموږ د ژوند حصې د KKK تنظیم مشر فضل الله خانجي وایي چې د یخنۍ موسم شروع کېدو سره مختلف قسمه بیماریانې هم سر راوچت کړي چې ډېر غریبان خلک د دغه بیمارو مخنیوي نشي کولی. ډاکټرانو لا تلل یا دوايانې اخیستل د دوی د وس نه بهر وي او په کورونو کې بیمار پراته وي. دوی د KKK تنظیم له طرفه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې بېوسه خلکو لپاره په دې علاقه باندې د یو غټ هسپتال یو اهم ضرورت دی. د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم، پاسون نیوز، جامبیل، سوات.